सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी कान मय्य फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ची दुनिया तदद व कौनु सरदार रागे तूरशपद कुफर लाल नहार रागे। जिब्राइल वीख कतपुर तालमुनो गौरे नलमक के नूरुल अनवार रागे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि व ला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़माल इस्लाम इज़्ज़तमंद मुसलमानानो अल्लाह रब्ब कायनात अज़्ज़ व जल मुसरज़मा पका मिली माल खुशाल का द जुम्आ मुबारक वरज़दा द रबीउल अव्वल अज़ीम और क़दरमंद म्याश शोरोरा चिदा म्याश्त मुबारक बरकतुन लरी शराबतुन लरी इज़्ज़तुन लरी अजरुन लरी सवाबुन लरी दोनों यो बख्तवर म्याश्ता ज़मुंग उस्ताद महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पदे म्याश की दुनिया तक तशरीफ औरी करेवा। दे म्याश्त मुबारक हर यो सात कीमती दे कशपदा उम्द कीमती दा और को रज़दा कीमती और बख्तवर दा खपल जानवर के बरकत ना कवल वाली अर्चाल पकाद चिदी म्याश्त एहतराम और कदर की सिंगच पमाह रमज़ान के द कुरान अजीम तिलावत ज्याद कीगी नो द रबीउल अव्वल पम्याश के व महबूब बांदी दुरूदी पाक डेरवाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूदी पाक व महबूब अलैहिस्सलाम डेरवाए। जे पजे बांधे
محافل کیږي جماعتونو کې کورونو کې لارو کوڅو کې گلیو کې چوکونو کې جلسی کیږي جلسونه کیږي ځکه د محبوب شان الله تبارک وتعالى پورته کړی دی دې باندې کیوزے کی محفل میلاد کیږي نعتخوانی کیږي ذکر کیږي د حضور پاک یاد منو کیږي نو پدې باندې مخفل ځان خیسته کو د الله محبوب پیغمبر خیسته داغه شان الله پورته کړی دی خپل گناهونه ور باندې مونږ رجو او خپل نبی او محبوب ته ځان پدې باندې نږدې کو ار محفل کی تاسو وګوره یو عالم بلګیاوی د حضور پاک دا زلف مبارک صفت بکی بل عالم بلګیای د حضور پاک د ودها مخ صفتونه بکی بل عالم بلګیاوی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سترګو صفت بکی بل عالم بلګیاوی د حضور پاک د زبان مبارک صفت بکی بل عالم بلګیاوی هغه به د حضور پاک د صادر د پټکی مبارک صفاتونه کوي بل عالم بلګیاوی هغه به د حضور پاک د کمال او د معجزات صفاتونه کوي خو تمام دنیا کې عالمان ټول لګیاوی د حضور پاک صفاتونه پورا کولای نشي د حضور پاک صفاتونه پورا کولای نشي که په هر طرف باندې عالم لاړ شي نو په ګنټو ګنټو بخپل ځان ستړي کو د حضور پاک صفت پورا کولای نشي ځکه د الله د محبوب صفت هغه په خپل باندې الله کړی دی ورفعنا لك ذکرک محبوب استا ذکر مون پورته کړی ستا شان او عظمت مون بلند کړی چې الله د حضور پاک صفت کوي د ودها مخ مبارک صفت کیږي د زلفان مبارک صفت کیږي د په قرآن عظیم کې هغه محبوب پیغمبر الله مونږ تاسو لرا کړی د حضور پاک نظر مبارک کے دومره کمالو سترګ مبارک کے دومره کمالو چاته چې به وکتل بیا بچا مخ د حضور پاک نه الاول نشو چاته چې به وکتل بیا به د حضور پاک نه چا مخ تا ول نشو دومره پسترګ مبارک کې اثر پروتو او څنګه چې بد حضور پاک مبارک مخامخ نظر لګیدا دغه شان بد حضور پاک شاتم نظر لګیدا کله چې بجمه ته وړاندې شو نو امام چې په مصلی باندې ولاړ هو مخ کی ګوري کنه شاته خو نه ګوري او حضور پاک چې بکله مصلی باندې ودرېدا او جمع ته وړاندې شو جمع به ورکولا نو مخ کې به قتل او چې په مانځه کې بچا ځان ګرولو یا به بل یو داسې حرکت کړو او چې کله به محبوب پیغمبر سلام وګرځولو نو مخ به راوالو پلانی صحابي تا په مانځه کې دا حرکت کو تا دا کو تا دا کو تا دا کو قربان تاسو مخ کی نظر کوي نشات تاسو نظر لګی سو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بوتو فرمایل زوالال په مصلی باندې د سرسترګې می نظر مخ کی کوي الله تبارک وتعالى زما شاتم سترګې لګولې شاتم زما نظر لګي زموستا چې کله موتا ودشو نو زمون په خوب باندې
او دس ماتیږي مونږ چې کله د خوب نه را بیدار شو او مانځه ته ودرېږو نو د هغې دپاره به اودس چارندام لازم کوو اودس چارندام به لازم کوو یو سړی د خوب را بیدار شي او په مانځه باندې ودرېږي نو بل سړی یې منې کي وي یاره تا خو اودس نشته او په مانځه باندې ودرېدې لاړ شه د مانځه دپاره اودس چارندام وکړه ستا خو په خوب باندې اودس ماتېږي حضور پاک علیہ السلام فرمائی چې کله زه وده شمه زما د سر سترګې پټې وي خو د زړه سترګې مې بنا وي سترګې مې ظاهري پټې وي خو زما د زړه سترګې بنا وي زه ورباندې هر څه وینمه د حضور پاک به په خوب باندې اودس نه ماتېده دا د محبوب شان دی چې الله نبی له ورکړی چې الله نبی له ورکړی زمون د محبوب دا شان دی زمو ستا په خوب باندې اودس ماتېږي د حضور پاک نه ماتېږي او بعض خلق دا وایي چې یاره د حضور پاک د دیوال نه اخوا نظر نه لګید د دیوال نه اخوا نظر نه لګید الله محبوب له دومره شان ورکړی دی چې د غر نه اخوا نظر لګي د دیوال نه اخوا نظر لګي حضور پاک بناستو ناګهان به پلانې سړی به اوس مسجد نبوي تراشي پلانی صحابی با اس مسجد نبوی تراشی ناگہان باغ انسان پر جماعت باندې را دن نشو دا نظر لگی دل نری اس پا دلار باندې سونا کسان تیریگی مونتا پتہ نشتا چه سوک پا دلار تیریگی و محبوب علیہ السلام تا اللہ دومره کمال ورکڑے ہو معجزه او برکت ورکړو چې د حضور پاک با غایبین خلق بم ورته ښکارېدل یو ځل حضور پاک علیہ السلام سره 400 صحابه کرام په سفر باندې روانو سو صحابه کرام 400 صحابه کرام په سفر روان دي یوزے کی پڑو واچو یعنی دمے کولا حضور پاک وی دیزے کی با دمکو کلچی د دمی وخرالو کی ناستل صحابہ کرام دو خانو نراکشو گیر چاپی رگوری داللہ محبوب پیغمبر آئے اوس د مانځه وخرا روان دی دوبو کمی دی اوبه کمی دی کو اودس چارندام ور باندې کو نو بیا د خوراک او اسکاک د پاره اوبه نه پاتې کېږي ما طرف د تاسو ټول متوجه شه د خپل محبوب شان وګوره چې الله حضور پاک له کوم شان ورکړی دی قربان کو اودس چارندام په دی وو باندې وکونو د خلاص کاک د پاره بیو بنشتا د الله محبوب پیغمبر گیر چا پیر نظر وا چلوي قتل مخامخ یو غر لګی دل د هغه غر نه اخوا یو حبشي غلام له اوخ ور سره دی د اوخ د پاسا دو مشکونه ډک دوبو پراتنی حضور پاک علی شیر خدا سے تواز کو اے علی شیر خدا سے دی خواراشا مخامخ دا غرتا تخکاریگی او دا اللہ محبوب پیغمبر غر تخکاریگی گورا دا حضور پاک نظر تا گورا کنا
د غر نه اخوا ورته اوښ ښکارېږي، حبشي غلام ورته ښکاري، د اوښانو د پاسه د مشکونه پراته دي هغه ورته ښکاري، د اوبو ډک دي. شیر خدا صاحب ته وی لاړ بشي د دې غر نه اخوا یو حبشي غلام ولاړ دی، د هغه حبشي غلام ته به د دې غر نه پورې غاړه زموږ پیغمبر ناز دی، 400 صحابه کرام ورسره دي او هغې ته د اوبو ضرورت دی. راځه موږ سره لاړ شه چې ستا د دې مشکونو نه صحابه کرامو ته اوبه ورکړي. حاجي شیر خدا صاحب لاړه چې ویې کتل حبشي غلام ولاړ دی، اوښ یې تړلې ده، د پاس ور باندې 2 مشکونه د اوبو پراته دي. الله ورنږدې شو ورته وی اے حبشي غلامه زمون پیغمبر د دې غر نه اخوا د صحابو سره پلو اچولې دي ناس دی، مونږ ته د اوبو ضرورت دی، د الله محبوب پیغمبر دی غواړي. وی سوی راته زه خو ستا پیغمبر نه منم، ما ته سوی وی مونږ ته د اوبو ضرورت دی، راستا مشکونه د اوبو نه ډک دي او تا غواړې مونږ له لږې اوبو پکار دي. ورته وی زما درېیمه ورځ ده چې اوبو پسې راوتلم، کله یو ځای نه اوبه راټولوم، کله د بل ځای نه اوبه راټولوم، دا مشکونه مې په څه خوارو باندې ډک کړي دي، زما بادار زما مالک زما په انتظار دی، که نور لا وخته کومه یا د اوبه رانه تاسو والی نو بیا به مالک له څه جواب ورکوم. اخو مسلمان نه دی زما مالک، مام ایمان راوړی نه دی، څنګه تاسو له اوبه درکوم. علي شیر خدا سے ورته وی په رضا باندې روانېږي او که په زور باندې بوځم، زما نوم اسد الله دی، شیر خدا میں نام دا، علی کرم اللہ وجہو راتا خلق وائی. کلچ هاغا حبشی غلام د شیر خدا سے مبارک وورید چی دا خو اسد اللہ و اسد رسول دی، دا خلوی کمال لری، اسن چرت سپیر راکی پا بلدے میں گزار لگی. وطیت علی سے بھی آو وزدر سرزم رازا حبشي غلام را روان کو د حضور پاک د غر نه هغه طرف ته ناسته، 400 صحابه کرام ناستی، رای وسته د حضور پاک مخې ته ودرو، د رنګ تک تور دی، ورته وی تاسو دې مشکونو کې اوبه دي، وی او صاحب ما سره اوبه دي، خدا 3 ورځې وشوې چې مالک اوبو پسې رالیږلم، که تاسو زمان اوبو والی خو زما اوبو بیا کمیږي، مالک ته به څه جواب کوم. د الله محبوب پیغمبر ورته وی خفه کېږم، ستا په اوبو کې به هېڅ کمی نه پیدا کېږي، دا مشکونه به واپس ډک وړې، لگی اوبوم د دین نه کمیږي، بس یو مشک لاندې راښکته کا. حبشي غلام د اوښ نه یو مشک راواغشت، د اوبو لاندې کېښودو، 400 صحابه کرام په انتظار دی چې دې سره به څه کېږي. اور د الله محبوب پیغمبر رالو، د مشک هغه خولې په خپله مبارکو لاسونو باندې وسپړله، صحابو ته وی راځه لوښي راوړئ، تاسو سره د اوبو مشکونه دي، اوبه د اوبو مشکونه راوړئ. حضور پاک په خپل لاس مبارک باندې مشک نیولی او د بمبې په شان د هغې نه اوبه روانې شوې. 400 صحابه کرامو هغه اوبه مسکلې، زناورو له هم اوبه ورکې، په مشکونو کې ځان سره اوبه سنبال کړې، اودس چارندامونه یې ور باندې وکړل او په مشک کې مغه شان اوبه پرتې دي.
صحابو تا دا اللہ محبوب پیغمبر وی صحابہ کرامو بکافی دیو کو نوریو بپکار دی دا اللہ محبوب پیغمبر مشکونت ندک شو منگو دس چارن دامونو کلل او خان چی سمردی زناور طولو بوس کلے بس نور دو بو ضرورت نشتا نور دو بو ضرورت نشتا قربان حبشی غلام تا واپس پل مشکم دے حوالہ کا حضور پاک والا خلقو تللا او مکشان ڈک پڑک مشک واغشتو دو اوخ دا پاسے کی خودو ورطوی زہبشی غلاما زمون کارو مشو ستا کارو مشو اس دے خپل مالک لو برسوا دے تک ورے معجزہ ویلی شی ہاں چی دا یو مش خلق کلاوی سلور سوا کسان داغین او بس کی او پوبو کی کمی نہ پیدا کی سبحان اللہ ہوئے لکشو سر جواب راکے تاسو تزد خپل نبی صفت بیانوم دہاغ محبوب پیغمبر صفت چی اللہ پا قرآن صفتو نکڑی دی سلور سوا کسان چی اوزے کی اوبس کی اغیل خلوی ٹویل پکار دے اغیل خغٹ غٹ بمبی پکار دی حضور پاک دا مشخلق کلوکلا تمام صحابہ کرام اوبوس کے لئے ازان سرے محفوظ اکڑے اغا حبشی غلام تیوی زغستے او خراوانوا اغوی قربان دا سے خو نظم ما غستا کمال اوکت کنا زا غستا پا کمال باندے مین شما زما دارنگ دیر تک تور دے و خلق راتا دیر بدگوری او چی پا کمال آرازم حلق وی دا حبشی غلام دی دارنگ تور دے قربان کیو بل احسان دے را سرو کنو دیر بخوی ویسا ایکو زما دا رنگ دا تو رنگ پس پین باندے بدل شی لگ بزم خیستا شم دا صحابہ کرام سمرا خیستا دی دا سور لسم اسپوگ میں پشان او دا ستور پشان پلقیگی نکو دا سی زم دا دی پشان او پلقیگی نسونا با مزو کی دا اللہ محبوب پیغمبر و توید التکینا زارد حضور پاک دا شان نشم خپل صادر مبارکی دوگون را واقست را کزک دہاغ حبشی غلام دا پاس صادر خور کا لگا لازا پس چی حضور پاک داغنا دا حبشی غلام نا صادر پور تک دا سی پلقی دا لگا دا اسمان پا فضا کی جس پوگ میں پلقی گی تور دا حبشی تور رنگ اللہ پسپین باندے بدل کو ورتےوی صحابہ کرام و تحیران لے چی دا اللہ دا محبوب پا صادر کی دومر کمال پروت دے چی دا تور رنگ نسپین رنگ جوڑی سبحان اللہ ہوئے دا تور رنگ نسپین رنگ جوڑی حبشی غلام صحابو توید سنگ اخکارم ورتے اوز زمون پشان اخکاری سنگ اخکارم دا اسمان پا پیزا کی نور دے دا نور پشان پلقی گے دا سے اخکارے گے حضور پاک وطوے اس لارش اس پا اخپل مالک ان پیجنی اور اس لارشا اس پا اخپل مالک نہ پیجنی قربان یا رسول اللہ دا سے خل نظمان ما تخستازو کمالو نور توارخ کاری سنگ چیزما ظاہری پتن بدن تاسو تور رنگ پسپین باندے بدل کو ستاسو صادر کی دومر کمال پرو دے قربان یا رسول اللہ اس زما دادن بدن چکم نہیں دا پیمان باندے منور کا بس کلمہ راتا بیان کا چی پتا سو باندی ایمان رولما ظاہری بدن میں سپن شو
چې دن بدن زما په ایمان باندې مشرب شي د الله د محبوب پیغمبر په لاس باندې کلمه ویلې ایمان راوړو حضور پاک وتوي روانېږه مالک بدی پتمای مالک بدی پتمای ابشي غلام درنګ سپین د اوخ سره مخ کې روان دی اوخ نه ولیدا او مشکونه ور باندې دو بو ډک پراتی دي او روان کړی دي مالک تزان رسی چوبو یوسی مالک ایمان راول نه دی ګوري مخامخ په دروازه کې مالک ولال له خپل بچي و سره ولال دي او غلام ور روان دی او بی روان کړی دي په دې انتظار مالک دي چې په غلام او بروړي خپل بچو ته وای آغا دی زمونگو خراخ کارشوا بچو اس بغلام او بروڑی تاسو بوبوس کے تو آمون خوراکون با پتی کی پاخشی زکلو بوڑی زیاد کمی او پاربو کے او کو تاسو سوچو کے نو اوبو چکم دے پرزے کی استعمالی گی کہ چے پخے کہ روٹے پخے کہ تلکاری پخے کہ ہر یو سیز پخے پاگے کی خامخاو پا استعمالی گی بغیر دو بونا با کم یو سیز پخوے مالک چیو قتل چی اوہ خوزمادا کم اوہ را روان دا خوزمادا مشکونم پی زما پراتی خو غلام زمان دے ذکر زما غلام خود رنگ تور دا خو سپین پلقیدون کی سڑے و سر را روان دے چرته زموخه پټکړې ده څنګه رو را نزدیکی مالک ګوري غلام رنگ بدل له تور رنگ نسپین رنگ اولېدلې تور رنگ نسپین رنگ اولېدلې را نزدې شو ورته ته څوک یو خو زمادا مشکونه په زما پراتی دی غلام زمانه زما غلام خود رنگ تور دی ورتوی زما مالک مستا غلامم خدا سی او شخص سر پلار کی اوزیشم چی زما ظاہری بدنم پسپین والی باندې بدل کو او زما دلنا بدنی پیمان باندې منور کو دا سوک دے جتا تے دون کمال خودلو ورته وی ما به نه وحی نه به می ټکوي نه به سزا راکې ته به وګورې چې په دې اوبو کې څومره کمال پروت دی کومې اوبه تا ما تاله کومې اوبه په مشکونو کې راوړي دي د هغه محبوب پیغمبر لاس ور باندې لګېدلی اوبه خو لا مزیدار دي خود مشکو دا امبرو پشان خوشبوی تین روان دا شو سر سبحان اللہ ہوئے ذکر اللہ دا محبوب پیغمبر لاس پر باندے لگے دلے دے چی دا حضوری پاک پا صادر کی دومر کمال پروت دے چی دا حبشی تور رنگ پا سپین باندے بدلئی دا حضوری پاک پا لاس کے بسونا کمال پروت دی چی پا مش باندے لگی او د مش خلق ولاوی سلور سو صحابہ کرام او بس کی دا عظیم معجزہ دا کنه دا حضور پاک له الله کمال ورکړي دا کو نه دی ورکړي مالک چوکتل اوخه چوکلا او بیت را کوزیکړي او د اوبو هغه خوشبوی ور باندې ولګېده چې په دې اوبو کې څونه خوشبوی ده ورته وی دا څوک دی وی دا خو ته نه منې که نه دا که تا منلې تا به دونه تکالیف نه تېرول ما د ګړۍ په ټیم لږه لحظه هغه پیغمبر سره تېره کړه او کوم معجزات او کمالات او برکات چې ما د هغه وکتل والله بالله تالله مالک چې هر څومره قیمت غواړې اگر قیمت بتا تا ملوش خما بنن آزادے
ځکه ما په هغه محبوب پیغمبر باندې ایمان راوړی دی چې زما تور رنګ یې په سپین باندې بدل کړ او زما دننه زړې تور شوی زړې چې کوم دی په انوار او په ایمان باندې منور کړ زه به تا سره څنګه وخت تېروم یا به په هغه ایمان راوړې او یا به ما ځان سره ما به ازادې زه تا سره نور ژوند او زندګي نشم تېرولی هغه د اوبو مشکونه چې کور ته ننوتل د حضور پاک لاس مبارک ور باندې لګېدلی خو چې کله مشکونه کور ته ننوتل په کور کې یو خوشبوی روانه شوه هغه مالک ایمان راوړلی په منډه بهر ووتو ورته وی راشه غلام وګوره زمونږ په کور کې یو عظیمه خوشبوی روانه ده د اوبو ساس کې د اوبو لپه چې په کوم لوښي کې مونږ اچو نو د هغه لوښي نه د مشکو د عنبرو په شان خوشبوی روانه ده زمونږ نبي الله دومره کمال ورکړی زمون پیغمبر الله دومره مرتبه ورکړی دا الله کریم آغا محبوب پیغمبر په دې میاشت کې پیدا کړی یولس میاشتې وګوره محرم صفرا جمادی الاولی جمادی ثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعده او ذوالحجه آغا یولس میاشت خپل فضیلت لري او چې حضور پاک په دې میاشت کې پیدا شوی دا میاشت په تمام میاشتو باندې افضل ده اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد